تبدیل دو طبقه یو طبقه په دې طرف نه په مقابله کې ده امت بوتلو قبرونو ته زیارتونو ته الته یو ولی مړ شو دنیا نه لاړو دغه ولی په قبر باندې لوی عمارت جوړ کړ پاګې د پاسه قبه جوړې کړ دا هغه خلکو چې بریلیان ورته ماوتا وایي ماوتا ورته سیبیان وایي ماوتا ورته نور بدعتیان چې کوم دي ماوتا ورته هغه نمونه اخلو حرام کې دیو د قران نم خلاف وکړه دیو د احادیثو نم خلاف وکړه د مذهب حنفی نم خلاف وکړه ماوي حق په دې باب کې احادیث وګوري ګڼ روایت دي مسلم شریف امام مسلم رحم الله مسلم شریف کتاب الجنائز کې حدیث نقل کړي جابر رضی الله عنه فرمایي نبی علیہ الصلوۃ والسلام منع کړی دا یو د دې خبرې نه چې په قبرونو باندې کې ناشته شي د قبرونو باندې د پاسه د ناشته نبی علیہ الصلوۃ والسلام منع کړی دا د قبرونو د پخولو نم نبی علیہ الصلوۃ والسلام منع کړی دا په قبرونو باندې د گنبدونو د اماراتو د تعمیراتو جوړولو نم نبی علیہ الصلوۃ والسلام منع کړی دا ماوی که مذهب حنفی وګوري خلاصۃ الفتاوا دا د احناف معتبر فتاوا دا داغه اولنې جل صفت 216 را واخلي فتاوا علمگیری 1500 علما هغه علماء احناف چې دا سلطان علمگیر رحم الله په زمانه کې ناس دي دیو هغه کتاب مرتب کړل د سوال راځي 1500 علماء احناف ناس ته جواب ورکړي هغه علمگیری سلورم جل صفحه 110 او 166 یو سلس او یو سلشپکش په اعتبار دی هغه فرمایي قبر د یو لویش نه زیات جوړول دا حرام دي قبر د پاسه باندې تعمیرات جوړول دا حرام دي دا ممنوع دي په شریعت محمدی صلی الله علیه وسلم کې د احناف مسله ذکر کړي کتاب الاثار د امام محمد رحم الله کتاب دی په صفحه 49 یو کم 50 باندې دی فرمایي دوی زمونږ د احناف مذهب دار قبر د یو لویش نه لوړول دام حرام دي قبر نه کوم خاور راوتی دا د دین زیاتی خاور په قبر د پاسه لګول دام حرام دي قبر باندې تعمیرات جوړول دام حرام دي بلکې ها علی رضی الله عنه صاحب د مشکات شریف صفحه 148 یوصل اتصلویخ باندې د علی رضی الله عنه روایت ده علی رضی الله فرمایي چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام د یو مشن د پاره ولېګم هغه مشن سو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ماته ویل هغه کې یو خبره دا علی لاړشه وګوره کم زګونو کې قبرونو د پاسه عمارتونه جوړ شوي دي چرته قبرونو اغزیات لوړ شوی دی هغه ټول اوار کې رزمه کې سره برابر کړ نن کتا یو आवाज ولګوي دا ګستاخ راغی نه ګستاخی نو دا د شریعت محمدی صلی الله علیه وسلم حکم بلډل را پاسې وي د اولیاء توهین شروع کو د اولیاء بیا نبی شروع دا سو افراط تفریط یوړل را پاسې را ماوتا ورته بریلیان ویلا ماوتا ورته سیفیان او بدعتیان ویلا هغه امت بوتلو قبر پرست جوړ کو بلډل را پاسې را وی نه نه قبرون لتلم ناجیز دي ماوی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي دواړه طرف ته افراط تفریط نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي كنت نهیتکم عن زیارت القبور ما تاسو د قبرونو د زیارتونو نه منع کړی وای فزوروها تاسو د قبرونو زیارت کوئ فانها تزهد فی الدنيا ذکر دا په دنیا کې انسان تر آخرت رغبت ورکوي دنیا تخپل انسان تخپل مرګ ور یادای ها وتذکر الاخره انسان ته آخرت ور یادای ماوی هغه حدیث نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای مشکات شریف صفحه 69 باندې حدیث راځي صفحه 145 54 باندې حدیث راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام د مرګ رست مرګ نه سورج مخ کې دعا کوي اللهم لا تجعل قبري وسنا يعبد یا الله زمانه قبر نه بت مجوړ چې خلق د هغه عبادت شروع کړي اشتد غضب الله علی قوم د الله غصه سخت شو د الله غصه زیات شو په هغه قوم باندې اتخذوا قبور انبیائهم مساجد چې دوی د خپل انبیو قبرونو جمعتونو جوړ کړل خپل انبیو قبرونو تلاړه هغه ته سجدي وګرځولې نبی له صلوات و سلام د وفات شپږ ورځې مخکې خپل قوم ته وصیت وکړ خپل قوم ته نبی له صلوات و سلام سو فرمایل لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبیائهم مساجد الله دې لعنت وکړي په يهود او نصاراو باندې دوی د خپل انبیو قبرونو سجدهګاه جوړ کړل هغه ته سجدي لګول شروع کړل داغې نه طوافونه شروع کړل نبی علیہ الصلوۃ والسلام خپل امت په خصوصیت سره د دې څه نه منع کړل نن کتلاړ شي یو ډول هغه ده دوی تاسو بالکل قبر تتللم حرام دي ماوی هاتیوم افراط کو دیتا ماوتا وابیان او پچبریان ویلا دوی مډل را پاسې را هغه نه قبرونو تزعل ته زیارتونو سجدي مزارات میلې لګول شروع کړه ماوتا دغه تبریلیان او سیبیان او بدعتیان ویلا دا دواړه خطرناک
ماوی کې په دې عنوان باندې او نن په هغه قبرونو کې سس جوړلې محترم نن تورشه قبر باندې را پاسه مزار تورشه هغه خو اولیاء او خو دې خبرونه نو خبر او وی خو دې نه خلق منع کړیو نن تورشه په قبر د پاسه لوی لوی عمارتونه جوړ ګمبتونه جوړ او بیا ورشه التر پاسه په خسته خسته قیمتي اعلی اعلی صادری غړولې الان کې روایت د عائشہ رضی الله تعالی عنها مسلم شریف دویم جلد صفحه 200 باندې حدیث موجود دی ام المؤمنین رضی الله تعالی عنها فرمایي مونږ ته الله د دې خبرې حکم نه دی کړی مونږ ته الله د دې خبرې امر نه دی کړی چې مونږ خاورې او کاڼو ته هغه صادرونه ورواغوندو خاورو او کاڼو ته هغه کپړې ورواغوندو ما وی د احناف فتاوا رفیع الدین شاه عبدالعزیز رحم الله صفحه 14 باندې فرمایي په قبرونو باندې صادرونه غړول دا حرام دي ما وی رد المختار علامه شامی رحم الله را واخلا صفحه 232 جلد نمبر 3 را واخلا هغه فرمایي دی وی مکروه دي په قبرونو باندې صادرونه غړول مجالس الابرار صفحه 118 د احناف معتبر ترین څومره فتاوجات کتابونه راواخلي دي ټول لیکلي دي په قبرونو د پاسه باندې صادرونه غړول دا مکروه دي او نن مونږ ورشو الت پاسه لاول پاغي باندې عمارتونه ګمبتونه جوړ دي بیا په بهترینی صادري غړي دي بیا د هغه د پاسه ډیوی لګېدلې دي ځای په ځای باندې ډیوی الان کې دغه ډیوی لګول دا اسراف دی نبی رسول الله والسلام ابو داود شریف دویم جلد صفحه 105 یو سل 15 باندې حدیث راځي ابن عباس رضی الله تعالی عنہ فرمایي نبی علیہ الصلوۃ والسلام لعنت کړه د باغ زنانو باندې هغه درې سيزونه هغه ذکر دي هغه حدیث کې یو سیس هغه کېدار هغه زنانو باندې نبی علیہ السلام لعنت کړه دي هغه خلکو باندې نبی علیہ السلام لعنت کړه دي چې قبرونو د پاسه دی ورونه بدلي د قبرونو د پاسه دی ډیوی لګي د قبرونو د پاسه دی قسمه فضل خرجانی کوي ولی یو وجه دا یو په فضل خرچی کې ان المبذرین كانوا اخوان الشیاطین اسراف کوونکي دا شیطان ورونه دي مولا علی قاری رحم الله فرمایي دویمه وجه دا دغه ور د اخر جهنميانو علامت ده د اخر جهنم علامت ده تا قبر دغه ولی لاندې ورته قبر جنت دی را پاسه به تار جهنم والا آثار جوړ کړ زمون ټول په حنفی کتابونو عالمگیری جلد نمبر 186 باندې زمون دغه سم علامه قاضی ثنا الله پانی فتح رحم الله تفسیر مظهری دویم جلد صفحه 650 زمون دغه تمام فقها او علماء د دې سيزونو نه منع کړی دا برال محترم ما عرض کو خبره ده په افراد تفرید کې روانه ده یو طرف ته قبر پرستی شروع شو امت قبر پرستی ته راخلې شو دویم طرف ته قبرونو دودلونه منع شو یو طرف ته تاسو کتلی یو ډل رااله د دې جن چلی و یا رسول الله اخیره دا د نبی رسول الله حاضر ناظر دی اوري بل ډل را پاسره ولنا قبر ته نږدې ورشه نبی رسول الله والسلام قبر ته نږدې ورشه التم ناوري دا افراد تفریط زمونږ د علماء دیوبند عقیده دا قبر ته نږدې ورشه نبی رسول الله فرمایي ز پخپل اورم من صلى علی عند قبر سمیتو سوچ زما قبر ته نږدې راشي زه پخپل اورم ومن صلى علی نائن ابلغتو سوچ د لری نه درود سلام لمن ترى رسول الله بل حدیث ته نبی علیہ السلام فرمایي امام نسائی حدیث نقل کړي ان لله ملائکه دا الله د پاره فرشتي دي سیاحین فی الارض زمکه کی چکر لګي زمکه کی ګرځي یبلغونی من امتی السلام زما د امت سلام ما تر رسي دلته ما ته درود سلام ذکر کو فرشتو ورته ورسو ما من احد یسلم علی الا رد الله علی روحی حتى ارد علیه السلام امام ابو داود شریف کی حدیث نقل کړي نبی علیہ السلام فرمایي نشتره زما پر قبر باندې یو تیریدون کې یو کس چې سلام الا رد الله علیه روحی الله زما روح متوجی کی زرا غیر سلام جواب ورکوم ګڼ حدیث ته بلې باب کې محترم او ها دواړه طرف ته افراد تفرید زمون فقهای احناف زمون علماء دیوبند اهل سنت والجماعت ته دواړو خلاف برل محترم دغه ټول باندې بز آینده جمعو کې ان شاء الله نمبر په نمبر باندې خبر کوم خو ما عرض دا کو دا امت الله رب العزت اعتدال والا امت جوړ کړل دي وکذالک جعلناکم امه وسطا دا امت په اعتدال والا دي د افراط تفریط نه پاک دي ماوي ها زمون مذهب زمون عقیده او نظریه دام د افراط تفریط نه پاک دا مونږ افراط والا امن یو مونږ تفریط والا امن یو مونږ ملحدین امن یو مونږ بدعتيان امن یو مونږ صحیح عقیده اهل سنت جماعت علماء دیوبند سره تعلق ساتو دا الله نه بدعا کو چې بلغه راته الله رب العزت استقامت نصیب کی دعا وکي اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار یا الله سم چې ویل سم